بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو افغان شرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نن خبره ترې کومه په دارالعلوم جامعه نعمانیه عثمانزی. تاسو شاته ګورئ دا په زرګو خلکه، دا په زرګو خلکه هر کال راځي او دا د کله نه راځي، دا د کال 1940 کې چې دی بنیاد خودی شوی دی او د هغې نه پس چې څونه دستاربندۍ شوي دي په لاکو عالمان د دې نه فارغه شوي دي، ځکه چې هر کال چې په زرګو فارغه کېږي. نن لږ د دې په تاریخ باندې سره خبرې اترې کومه او ورسره دا یو نمبر درته وایم 0333 911 2875 0333 911 2875. دا د دې مدرسې د محتمم صاحب دی، مفتی حسن جان صاحب یو ډېر اخلاقي انسان دی او د هغه د اخلاقو نه موږ ډېر زیات متاثر یو. خو بهرحال د دین خبره ده، د اسلام خبره نه په هغې احسان دی او نه هغه په موږ احسان دی. دا مدرسه ده زموږ دپاره فخر خبره چې 400 ده او په دغه مدرسه کې د کراچۍ، بلوچستان، پنجاب، د پښتونخوا د هرې ضلعې او ورسره چې کوم دی د ګلګت بلتستان او د چترال طالب علمان په دې کې زده کړه کوي. نو دا وړه خبره نه ده. زه لږې خبرې ترې کومه. په دې مدرسه کې دې وخت کې شرک استادانو چې کوم دي د میاشتې تنخواه زیاته راځي. په دې مدرسه کې 1600 طالب علمان په یو ټایم او دې کې 500 طالب علمان د شپې پاتې کېږي، خو د ځای د کمي په وجه باندې دا 500 چې ځای سره وي نو دا 1600 چې د دې لارښود چې کوم دی نو ورکوي او د یوې ورځې خرچې چې کومه ده روپۍ د یوې ورځې خرچه ده او ستر علمي دین مقصود زمون بسوي تمسک په قرآن سره، تمسک په قرآن په سنت. نورم دیتا خلک ډیر زیات راځي. په دې مدرسه کې درس نظامی، دوره حدیث، تاسس فی الفقه او دغه شانتي حفظ و تجوید چې کوم دی نو په دې کې کیږي. لکه روزانه دې ته 1500 روټۍ چې کوم دی نو دې مدرسې ته راځي. دغه شانتي د کریانې دا غونډ سیستم چې کوم دی، ماخانه د بجلی بیل چې کوم دی نو دا 90,000 80,000 چې کوم دی د دې د بجلی بیل راځي. دغه شانتي د ګیس بیل چې کوم دی نو 55,000 55,000 شپېته 50,000 دا د میاشتې راځي. تر دې چې په دې کې 2 جنریټر هم لګېدلي او سولر سیسټم هم پکې دی، خو بیا هم چې کوم دی د بجلی او د ګیس چې کوم دی نو دومره دغه راځي. دا په 3 جربه کې د دې اخاطره د دې مدرسې 3 جربه. خو داسې څوک وي او دې غټې مجموعې ته وګوري او دې خلکو ثواب ولي خدای پاک ځمکه ورکړې ده او په دې مانځو کې په دې ایریا کې مختص کوي نو خو یو 15 جربه ځمکه دې له ورکړې شوله نو د دوی جلسه وه یو خو په 4 دیوارۍ کې وي، هر ځل به چاته منت نه کوي. دلته دومره علم راځي چې هغه په دغه مدرسه کې راګیرول چې کوم دی نو هغه ډېره ګرانه خبره ده. نو کله یو ځای کله بل ځای، بل دا په کوم ځای کې چې اجتماع شوې وه دا اوس په مانځو کې نو دغې خانانو ته وایو داسې مورېدلي چې په دې باندې د قبرستان او د خانانو ترمنځ تنازع چونکې دا میدان دی نو زه چې دا تنازع ختم کړو دا د جامعه نعمانیه عثمانزی ته وقف کړو. قلات دغه یو ښودنه دلته کېږي او هر کال چې کوم دی نو جلسه کېږي نو دغه ځای کې کېږي چاته مینت زاري نه وي نو دا به د دې مدرسې لپاره چې کوم دی نو ډېر ښه ځای وټاکي. کتونکو دې بنیاد چې کله په کال 1940 کې کېښودی شو نو فاضل دیوبند چې کوم دی مولانا محمد اسرائیل صاحب د دې مشري کوله. بیا د هغې نه پس دغه مولانا اسرائیل صاحب چې کوم دی نو دا ویل کېږي چې د غني خان او د ولی خان په آزادو مدرسو کې هم استاد و. بیا چې کوم دی مولانا رحمت الله صاحب سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم بیا هغه مشري واغستله دا مدرسې شروع او چې کله حسن جان صاحب راغی نو د هغه په وخت کې چې کوم دی په دې مدرسه کې یو تعمیراتي کار روان دی. دې تعمیراتي کار ته چې دپاره چې کوم دی نو د مالي مرستې اړتیا لري نو خو څوک ورسره مرسته کوي نو په دې کې ورسره تعاون کولی شي. دغه شانتې په دغه مدرسه کې چې وګورئ نو د ځای ګنجایش ډېر زیات کمی دی، دې وخت کې کار روان دی.
د ډېر د لرو ځینو نه خلک راځي، خو دا ده د 400 خوشه خلکه په دې هر څه کې کومک کوي. دا پیسې چې کومې دي دا زه مفتي صاحب د کوره نه راوړي، دا هم ستاسو په چاندو باندې، ستاسو په مرسته باندې دا دومره زیات اخراجات روان دي. خو دغه تعمیراتي کار چې روان دی نو دغه کې چې کوم دی نو ضرورت هغه شته دی او په دغه کې ورسره تاسو مرسته وکړئ. دارالعلوم نعمانیه عثمانزی والي سره ما خبرې اترې کولې. د محتمم صاحب نمبر ته بیا ویم 0333 911 2875. دا د خیبر پښتونخوا د اکوړي نه پس چې کوم دی دویمه لویه مدرسه چې هغوی ته 200-300 طالب علمان چې کوم دی نو زیات ارکال فارغه کیږي او دغه شانتي دوی ورپسې خو هم ور رسېدلي دي. غوښتل ستاسو مرستې وي یا څوک ورته ځای وقف کړي یا دغه ځای ورکړی شي نو دا مدرسه نوره خو هم مخکې تللی شي. موږ د ټولو مدرسو په حق کې د دین سرچینې دي، د دین چشمې دي، د دین رڼاګانې ترې خورېږي. د دغې مدرسو د استادانو نه دا موږ زده کړه کړې ده، تاسو سره شریکو. د استاد قدر وکړئ او خدای درته دغه شانتې سترګو نه ما چې کوم دی نو بریالي ژوندي او روغ رمټ ساتي. موږ ملګري یو، د دین ملګري یو. د دغه ځای نه زموږ دا ټوله زده کړه کېږي اسلامي. او راځئ چې خپل ځان اسلام ته نږدې کو، دین ته نږدې کو، علم ته نږدې کو، د علم نه زده کړه کو. سیاسي لحاظ سره دا سړي خپل سوچ دی، خپل ویژن دی، خپل فکر دی. خو دیني لحاظ سره چې دغه 2.5 ګزه ځای دغه قبر ته تاسو د ایشیا لوی قبرستان په 400 کې دی راشئ، په دا ټوپکي په ولاړ دي، ډېرې غټې قصتې تللي دي، ارماني تللي دي، هر څه ته پاتې شوي دي. بل خیاړې بیا یاشي کوي او یا پې نورې مستۍ کوي او یا پخه لګوي. داسې ډېر دي چې پخې لګوي، خپل پلار پسې مور پسې خیرات کوي. نو کتونکو دغه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د طرف نه چې کوم دی تاسو ته یو میسج و چې دې وخت کې د مالي مرستې ته اړتیا لري. تاسو بالکل ورسره مرسته کولی شئ. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه.